السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ابابیلی جمعیت پاکستان ملګرو نن در سره مخاطب دی. څنګه چې تاسو ته پته تعارف محتاج نه دی. مفتی حضرت عمر صاحب زنن په خپل هوش او واس کې په ما نه د چا یره شته دی او نه د چا نه یریږم او نه را باندې څه د بوش ترې. په خپل هوش او واس کې د جمعیت علماء اسلام د پاټۍ په سر باندې د خپل سر نه تیر او د دې مذهبي کونی کنځلو ته تیار. ملګرو تاسو ما سره د دې کونی د خبرې اورئ به انشاءالله د سره ګپ لګو. زه تقریبا د 2008 نه په جمعیت کې راغلم تر 2022 پورې. بیا ما سیاست پرېښودو خو دې عمران خان پسې ما ډېرې کنځلې رجب دي چې کوم بلا ما ورته ویل په عمران خان پسې. خو دا خبره زه سیریس کوم لګیا یم. که دروغ یم نو زه وګنهګار یم، ځکه چې عالم یم، مفتي یم، حفظ مې هم کړی دی، علم مې هم کړی دی، مفتي کورس مې کړی. که دروغ یم نو زه ګنهګارېږم. خو دا عمران خان چې کوم دی ما پسې کنځلې هم کړې، خو دا مله په خوبونو کې راتلو ډېر په ښه طریقه سره تقریبا 2012 نه والا 2022 پورې. خو دا خوب چې کوم دی دې ما سي مل پالتو کار دی. ملګرو تاسو خو د دې کونی د خبرې اورېدې نو دا کونی چې راپاسي دا وایي چې یاره مولانا پر رحمان صاحب زه د هغه پاټۍ کې وم او اوس پی ټي آی ته راوختم. لیکن دا داسې نه ده. تاسو د ده دا ټیک ټاک وګورئ، دا د سړیتوب ټیک ټاک دی. دا جناب سپیکر صاحب چې احساس پکې د لایک کمنټس نه وي، چې احساس پکې د لایک کمنټس نه وي، داسې خلکو له ساده موبایل پکار دی. ملګرو دا ټیک ټاک تاسو وکړه چې احساس ورسره لایک او کمنټ نه وي. مفتی داسې خبره کوي. دا کونیان دي. څه شی دي؟ کونیان. کونیان اوس په شل قسمه کونیان دي. دا د ټیک ټاک کونیان دي او پټکی والی. دا ما پټکی والی که نه ما مفتی کې فرق کېږي لکه بیا خو زه خطیب الازهر مسجد مفتی دی، ما هم پټکی والی دی. خو ملګرو داسې کار دی چې په دې یوتیانو باندې دوکه نه شئ، مره دې پراپیګنډې واخلئ او دې خلکو له هېڅ ترجیح مه ورکوئ. جمعیت والو نن سبا راغښتی دی، خو ما هم ځکه راواغښتو چې در اصلیت زه خلکو ته ښکاره کړمه. مونږ په ټیک ټاک کې هم داسې شیران پرېښي چې داسې خلکو اصلیت مونږ ته مخې له روړي چې ګوالې دا هغه یوتیان دي چې ځان ته مفتي مو یو پیر صاحب هم ځان ته وایي. ویده پیر صاحب هم ما ته مور پیر صاحب وی خوله به داسې هسې کوي. مفتي داسې خبرې کوي. هغه میډیا والا هم ښه خوش په ایمان چې دله ورتو او ځان یې په ده مشهور و. پوه شوې؟ هغه دله ورغی دم ورته وي مور به ما ته پیر صاحب ویلي وي، مې مور به پر شوې نو وي ځکه ځان ته پیر صاحب وایم. ځان ته خپلو پیر صاحب وایي، ځان له خپله تخلص ورکړی دی. والله چې پوره مشر دی. نو ملګرو داسې قسم خلک دا روزي میډیا ته او دې مکمل اپډیټنګ بیا مونږ کوو الحمدلله. خو تر په دې خوشحاله یم چې جمعیت کې نه، ځکه چې عمران خان پاټۍ ته وغوښتې او میډیا ته مخې له راغلی نو د هغه دغه خپې نه لګي په ځمکه. یو جماعت اسلامي والا چې چا سره اتحاد وکړي بس بیا په ځمکه خپې نه لګي. یو خبره بله کوم، جماعت غیر اسلامي والا ته ټولو ته ورورولۍ په نیت وایم چې ګوره په علماو او په خاص کر د علماء دیوبند بالخصوص سربراه پی ډي ایم مولانا عبدالرحمن صاحب خلاف بکواسات بند کړي، ورنه بیا مونږ په میډیا یو ګورئ بیا هم راکاږو. لکه څنګه چې د عمران خان جنازه ووته انشاءالله بیا به داسې ستاسو جنازه مو ځي انشاءالله. او د نن نه پس چې مذهبي یوتي صاحب ځان ته مولا وایي که نه نو ګوره زه د هغه استاذ وم ښه، زه د هغه استاذ وم خو هغه زما نافرماني وکړه نو اوس لاړی جو بس هلته ټیک ټاک وتوزګار شو. داسې کونیان راپاسي او پټکي ووایي هسې د نبي د سنتو توهین هم وکړي. او ما پټکی نه دی ولی هسې مې ګوره سر نه رومال تو کړی او که نه رښتیا پې دوکه نه شي. خو جومات غیر اسلامي والا ته وایم چې ګوره انسانیت زده کړې او د دې علماو نه قلار شئ. ګینې څنګه چې فتنې جنازه ووته انشاءالله داسې ستاسو جنازه هم د دې ملکه روانه ده. ملګرو اخره کې یو ریکویسټ دی زمونږ محترم بھائی جناب حافظ تاجوری صاحب چې اکسیډنټ هم کړی دی، د سترګو نظر هم کمزوری دی، ټولو وروڼو ته دعا اپیل دی. د جمعیت علماء اسلام ټولو وروڼو ته د دعا اپیل دی چې حافظ تاجوری صاحب ته بالخصوص علماو ته اپیل دی چې دې ته دعا وکړي، الله دې ته روغ صحت ورکړي. مونږ هم ورته ډېرې ډېرې دعاګانې کوو.
الله دې د حافظ صاحب په عمر او په صحت کې برکت واچوي او د یوتیانو دی الله عمرونه تباہ برباد کی الله یې ورته ډومبیا نه کې هدایت وکړي جماعت غیر اسلامی والا ته هم چې سړی شي او دې ټیک ټاکر ته هم چې سړی بچی شي ګوره تا په ځ ټیک ټاک کې ګرځم زه تا داسې خو نه پرېږدم چې ته چې بس صاحب زه به ټیک ټاک یې جوړوم دا لایک او کمنټ او پیسو او شهرت وګي کړي خلک دا بیا راپاسي او په قید جمعیت منافع مناسب پس بیا بکواس کوي لہذا بکواس چې مونږ ژوندۍ نه وکړي ان شاء الله او زه بهرحال ټول ورونو ته وایم چې دا ویډیو ډیره ور شیر کړئ چې دې مذهبي کونی ته ورورسي والسلام